شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو، روجا دا پکم سیزونو باندې ماتیږي دا مختصر تاسو واورئ. په خوراک او پسکاک باندې روجه دا ماتیږي او دارنګې په هغه څیزونو باندې ماتیږي چې هغه د خوراک او د اسکاک کار ورکوي، لکه یو سړی ډریپ وخیجوي یا دارنګې داسې انجکشن او ستن ولګوي چې هغه کې د خوراک په ځای باندې کار ورکوي، نو په دې باندې بیا روجه ماتیږي. دارنګې محترمو، په کوروالي کولو باندې جما کولو باندې روجه ماتیږي او دارنګې منی وتلو باندې چې په اختیار سره دا منی وځي په دې باندې هم روجه ماتیږي. دارنګې قی کول، الټې کول چې سړی قصدن وکي نو په دې باندې هم روجه ماتیږي. نو په دې شیزونو باندې روجه ماتیږي د روجهدار که سړی وي او که ښځی. خو د زنانه دپاره یو دوه شیزونه ورسره نورم دي چې په هغې باندې هم روجه ماتیږي، چې کله حیض یعنی ماهواري بیماری راشي او دارنګې نفاس یعنی ماشوم پیدا شي، نو په دې څیزونو باندې روجه دا ماتیږي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.